أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. تیرو آیتونو کی دغه حکم ذکر شو چې تاسو د راعنا په ځای انظرنا وایي، ځکه دغه لفظ داسې دی چې په هغې کې یهودیان څه بلې معنی مراد اخلي او د هغې د وجې نه مسلمانانو کې هم شکوک او شبهات پیدا کیږي او دا کافران دا نه خوښوي چې تاسو ته نبوت میلاو شي، تاسو ته کتاب راشي، تاسو د الله پاک په دغه رحمت باندې مشرف شئ. که دوی دا اعتراض کوي چې دا قرآن مجید کې څه خبره بدلیږي را بدلیږي ولې، یو خبره پرېښودلی کېږي بله خپلیږي دا ولې، نو دا حکمت الله پاک ذکر کو چې دا ستاسو د اسانۍ دپاره کله حالات داسې جوړ شي چې یو کار په یو زمانه کې آسان هغه کار بله زمانه کې بیا مسلمانانو ته ګراني، نو الله پاک ورته آساني پیدا کړه او الله پاک وایي تاسو قسمه قسم سوالونه مه کوئ، ځکه چې تاسو سوال کوئ نو جواب به درته میلاویږي، او که چېرته تاسو د یو سوال په جواب باندې عقیده ونه ساتئ، هغه صحیح ونه منئ، دی باندې به کفر ته ورسئ. کافران غواړي دغه چې تاسو کفر ته ورسئ. او نو اوس الله پاک وایي په دې ټولو خبرو د عمل دپاره ضروری ده چې روحاني طور انسان ډیر زیات په اعلی ترقۍ باندې وي او د سره دا احساس وي چې یاره زه د نیکۍ کار وکړم. د نیکۍ کار ته چې کم قوت پیدا کول ضروری دي هغه پیدا کیږي په عباداتو سره، په ذکر اذکار سره، په تلاوت سره. نو یو سړی به د حرامو نه په اسانه هله بچ کېدی شي چې دی روحاني طور مضبوط وي، ځکه انسان روح او بدن دواړه الله پاک مرکب کړي دي، او چې کله دی په بدني خواهشاتو پسې دومره ورپسې شي چې هغه روحاني غذا دی نه ورکوي روح ته، نو دی بیا د ګناه نه بچ کېدل هم ورته مشکلي، نیکي کول هم ورته مشکلي. او نو دې وجې نه الله پاک ځای په ځای دغه عبادات ذکر کوي. دلته الله پاک د منځ او د زکات د عبادت حکم کوي، او نو دې دواړو کې خپل خپل کمالات دي. چې انسان منځ کوي نو دنه د تکبر غوندې خطرناک صفت لري کېږي، د لویۍ صفت ته لري کېږي او په ده کې عاجزي پیدا کېږي. او چې کله سړی زکات ورکوي نو د دنه د دنیا پرستۍ صفت ختمیږي، د خواهشاتو صفت یې کمزوری کېږي، نو دی بیا په مالی عبادت کې هم الله پاک ته کوشش کوي د نږدې کېدلو. نو دا ټول عبادات چې الله پاک مقرر کړي دي، منځ، روژه، حج، زکات، د دې خپل خپل حکمتونه دي. څه حکمتونه موږ ته معلوم دي، سره ته نه دي معلوم، خو کمال د یو مسلمان دغه دی چې د عبادات بغیر د دینه چې دته حکمت معلوم دی، که ورته نه دی معلوم د عبادات وکړي. او چې کله سړی دغه عبادت وکړي نو د عبادت نتیجه به ادا شي چې دی به نورو احکامو منلو تیار شي. په هغې کې به د باندې کله بدني تکلیف راځي، کله به پې مالی مصیبت راځي، مالی قرباني به پې راځي، او نو دی به هغې برداشت کولو ته تیاري. بیا د یهودیانو الله پاک یو بل غلط خیال ذکر کوي چې یهودیان وی جنت ته به صرف یهودیان ځي، او عیسایان وی نه جنت ته به صرف عیسایان ځي. نو الله پاک وی بس دا په خوله باندې باس خو آسان دی، دغه خبره مې درته مخکې ختمه کړې ده چې که تاسو وایئ جنت ته به ځو مرګ وغواړئ، عیسایانو که تاسو وایئ، یهودیانو که تاسو وایئ چې موږ به جنت ته ځو، بس مرګ وغواړئ چې جنت ته لاړ شئ. انو هلته الله پاک په قسم سره ذکر کړي ولن یتمنوه، دی بالکل د ارمان نشي کولی، ځکه خپل انجام ورته معلوم دی.
او الله جنت خو ما چا د پاره تیار کړی دی نو څوک خو به ورته ځي څوک به ورته ځي او نه چې څوک ځي هغه به څوک د هغې صفتونه الله پاک ذکر کوي چې اول شرط د هغې لپاره د توحید عقیده ده چې چا سره د توحید عقیده و دی به جنت ته ځي او بیا درجه په درجه باندې په هغې کې کمی بیشی راځي څوک به بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي انبیاء کرامو سره حساب کتاب نشته بس الله پاک هغې ګناه ترې شوی نه ده د الله په حفاظت کې نه ګناه شوی نه ده دنیا کې بیا هم د نمونې دپاره به الله پاک د ځینې انبیاء کرامو نه تپوس وکړي چې تا څوک راوستي نو چا سره به یو امتي چا سره به دوی چا سره به اړوي نه د هغې باوجود هغې به خپل د تبلیغ حق ادا کړی خو د خلکو ته به الله پاک وښیي چې د پیغمبر نه تپوس کوم نو تاسو په کوم حساب کې نو هغې نه تپوس به وشي خو هغې سره څه کمزوري داسې نشته د وجه نه د هغې جهنم ته لاړ دغه شان صحابه کرام دي د هغې نه کمزورۍ شوي دي د پیغمبرانو په شان د ګناه نه محفوظ نه دي خو د ټول ګناهونه الله پاک معاف کړي صفا سوتره الله پاک د دنیا نه بوتلی دي نو هغې سره که حساب کتاب وم شي نو الله پاک به ورته هغه اطلاع ورکړي چې دغه ګناه درته ما معاف کړی وځئ جنت د هغې نه رالاندې خلک چې کوم دي د هغې د ځینو په باره کې د الله رحمت ورته متوجه شي نو بس هغه به دغه شانې جنت ته لاړ شي نور چې کوم سړي سره د ایمان او د توحید عقیده وه ابه یو ځل جنت ته ځي او بیا د دې یو بل خباست ذکر کوي او په هغې کې مسلمانانو ته یو قسم تسلي ده چې یهودیان ستاسو خلاف دي عیسایان هم خلاف دي خو د هغې باره کې تاسو غم مه کوئ دي خپل منځ کې یو بل خلاف دي مخکې د هغې بحث راځي واقیموا الصلاة تاسو قائم کوئ مونځ وآتوا الزکاة ورکئ زکات وما تقدموا لانفسکم هغه چې تاسو مخکې لیږئ ځانونو دپاره واقیموا الصلاة د یقیمون الصلاة په وضاحت کې مونږ هلته د اقامت د مانځه او د ادا د مانځه فرق کړی څوک به ووایي اقامت د مانځه څه ته وایي جی جی څلور خبرې پکې کړې وې څوک به صحیح صحیح ووایي دین زیات په وضاحت څوک ویلی شي اقامت د مانځه دا دی چې د مونځ فرایض واجبات سنت مستحبات دا څلور څیزونه شو او پنځمه خبره ورسره ملګرې کې چې نارینه د جمع سره وکړي په خپل وخت کې د جمع سره وکړي نو دی ته وایي اقامت د مانځه او چې په دې پنځو خبرو کې یو هم پاتې شي نو دا به ادا د مانځه شي ذمه به د سړي خلاصه شي خو دا به اقامت نه شي نو بیا د یو مانځه خبره دا نه د مسلسل به د مسلمان دغه شانې عمل ساتي واقیموا الصلاة قائم کوئ مونځ وآتوا الزکاة ورکئ زکات نو که نن مونږ اقامت د مانځه شروع کړو که نه د مانځه هغه ټول فواید حکمتونه دا یې هغه چې کوم الله پاک ورسره تړلي دي که نه هغه به راته ټول میلاو شي جی او جی دغه خبره وضاحت پکې شته جی وآتوا الزکاة زکات ورکئ زکات ورکئ چې دا چاته زکات ورکئ نو د هغه احسان ومنه چې یاره داسې څوک و چې ستا زکات یې واغستو ځکه دلته یو زمانه تېره شوې ده د مسلمانانو په حکومت کې چې خلکو به زکات ګرځوو چې چاله ورکو څوک زکات اخلي زکات اغستونکي څوک شته د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په زمانه کې هغې د زکات دومره بهترین نظام قایم کړی چې هغه کومو خلکو ته زکات میلاو شو ځکه د زکات د حساب کتاب جوړ کړی الله پاک داسې دی چې په یو کلي کې څومره مالداران دي د دې د مال نه څومره زکات وځي په هغه مقدار ورته الله غریبانان پیدا کړي که دا مالداران د خپل مال زکات په ایماندارۍ باندې وباسي او مستحق سړي ته ورسوي نو په هر کلي کې به د هغه کلي ضرورتمند ضرورتونه د کاله پورې پوره شي او که هغې بیا لږه قرباني وکړي چې دا چا وله زکات ورکړی دی په هغې باندې ځان له ټکه پکه کار شروع کړي نو کال له به هغه د زکات ورکولو قابلي زکات ورکولو به قابلي خو کاته دغه ورانه د اول څوک زکات ورکوي نو که بیا ورکوي نو هغه مخکینی خبره ده که نه بیا به کوي کول دي رشتې پالل دي بس دغه حساب دی
جی دا ځینې خبرې ورته تاسو وایئ بیا نور کله دا څه مخکې له راځي چې هغه به وایو جینو نه دا مطلب مې نه دی دا خبرې پکې شته ټولې پکې شته جي او څه دای طریقه نه ده جی بالکل نو د اسلام د اسلامي حکومت خو به طریقې کار د غیله څنګه چې د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه مثال ما تاسو ته درکو چې د هغې دپاره باقاعده محکمه مقرري محکمه به د کتابونو مسله دا ده چې یوخذ من امرائهم وتنفق على فقرائهم د هرې علاقې زکات به د هغې د مالدارانو نه اخیستی کېږي د هغې پر غریبانانو به خرج کولی شي نو چې دا کم هغه زمانه کې هغې محکمه جوړه کړه او د خلکو نه په صحیح طریقه باندې هغه عشر او زکات راجمع کړو بیا مستحقینو ته هغه ورسو نو هغې دومره په ایماندارۍ باندې هغه خلکو زکات هم ورکو او عشر هم ورکو هغې په هغه محکمه باندې هغه په صحیح طریقه تقسیم هم کو چې څه موده پس بیا په خلکو کې غریبانان پاتې نشو نو محکمې مشران راله چې زکات او عشر هم راغونډ کړی دی خو د مستحقین څوک نشته چې هغې له ورکو څه پې وکړو نو هغه وی چې په دې عیسایانو یهودیانو کافرانو کې چې کوم غریبانان هغې له ورکړي 2-3 کاله پس پکې بیا دغه راپورټ راغی چې هغې له ورکو اوس هم پاتې دی څه پې وکړو جوماتونه مدرسې څه دغه داسې وي چې د هغې ضرورت یې هغه پې وکړي لکه دا بیا د وخت د حکومت مختلف ترجیحات کېدی شي نو په هغه زمانه کې په دې ترکي کې یو کار هغې کړی چې دا کم اضافي څیز موږ سره پاتې کېږي نو د ژمي په موسم کې په دې باندې غله واخلئ د غوښه پې ویسئ او دا پې دانې ویسئ او ګیاګانې یوسئ په دې غرونو باندې واورې شوي دي کې زناوري او هغه زناور د واورې د وجې نه هغې ته خوراک نه میلاویږي هغه ورته په دغه واورو د پاسه کېدی چې هغې ته دغه میلاو شي نو هغه طریقه اوس هم هلته روانه ده په ترکي کې دا خبره دې صحیح ده او د شریعت حکم لاندینو کسانو په هغې کې بیا ګپلې کولې که نه د بره نه خبره صحیح را روانه د هغه نه چاپېره هر قسم خلک موجود وو چې کوم علمات یې چاپېره موجود وو په کوم ځای کې د هغې خبره وس رسېدو نو هغې رهنمایي کوله هغه رهنمایي اخیستله هم نو الله پاک وایي چې تاسو زکات ورکوئ نو زکات چې سړی ورکړي زکات ته زکات وایي زکات چې ته به پې پاک شي تا خیالات به پاک شي یعنی د دنیا پرستۍ دا صفت به دې کمزوری شي زه پې نه پوهېږم چې څه حساب د ما باندې خو اول بېرته نه راځي که نه بای دی له د هغه هم وکړه خرچه چې پیار سره راځي رایي صاحب نه بیا اخلو د نن خبره وکړئ دا بندوبست کوم نو ما دا ښه خبره ده ښه بار شړ راځي خو ما ته پته نه لګي واقیموا الصلاة واتوا الزکاة تبار چک کرګه نشته کنه او کنه ما ته پته لګي دا بل شعر دی خو کدا خلک بار ناشتي قرآن نه کولو کړي اسې ټیټ کړه
واقیموا الصلاة واتوا الزکاة قائم کئ منځ ورکوئ زکات ورکئ زکات وما تقدموا لانفسکم هغه چې لګئ تاسو ځانونو دپاره من خیر صد نیکی عمل صد ښېګړې عمل د بل چا سره د ښېګړه کړې ده یا داسې نیکي دې کړې ده چې د هغه ذاتي ته ورتا ته پیدا ده او نو دغه ټول څیزونه الله سره جمع کیږي تجدوه عند الله دا به ومومئ الله سره چې کوم شی تاسو ته عمل کوئ هغه بدني عبادت دی که مالی عبادت دی که هغه اخلاقي ښېګړه ده او که هغه بله څه طریقه باندې تاسو مخلوق خدا سره ښېګړه کوئ تجدوه عند الله دا به الله څخه ومومئ ان الله یقینا الله پاک بما تعملون بصیر په هغه څه باندې تاسو عمل کوئ لیدونکی دی وقالو او ویل دوی لن یدخل الجنة هرگز بنه داخلیږي جنت ته الا من مگر هغه سړی کان هودن چې هغه یهودي وي نو دا خبره یهودیانو کوله او عیسایانو ویل وقالت النصارى لن يدخل الجنة الا من كان نصارى یهودیانو وی چې جنت ته به یهودي ځي او د عیسایانو وی جنت ته به عیسائی ځي نو الله پاک په لنډو باندې خبره ختمه کړه تلک امانیهم بس دا ارمان دی نو ارمان خو هر سړی کوي نو چا ښه ګاډی ونیوی چې دغه شان زما وی یا دغه زما وی نو ارمان دی نو کوي دي قل ته ورته ووایه هاتو برهانکم راوړئ څه دلیل خپل په دې خبره باندې څه دلیل راوړئ چې تاسو به جنت ته ځئ نور به څوک نه ځي ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني یئ بلا او ځي به جنت ته جنت خو چا دپاره الله جوړ کړی دی څوک خو به ورته ځي هغه څوک دي من اسلم وجهه چا چې تابعدار کو ځان خپل لله الله پاک ته وجهه مخې تابعدار کو مطلب ځان یې تابعدار کو نو دا مخ د عام طور د ټول انسان دپاره استعمالیږي خلک وایي ستا مخ را باندې ګران دی یعنې ته را باندې ګران یې ته را باندې ګران نو که د دغه سړي ورته سټ مخامخ شي نو که نه بیا هغه بدي شي یا د هغه لاس خپو ته مخامخ شي نو هغه بیا بدي شي مخ دې را باندې ګران دی مطلب ته را باندې ګران نو الله پاک وایي چې چا ځان تابعدار کو دا نه ده چې کنه صرف په مخ باندې هغه د ایمان اظهار په مخ باندې یا په خوله باندې د عقیدې صحیح عقیدې اظهار او په ارکانو په اندامونو باندې د خلاف عمل کول دیو جن الله پاک وجهه ویله چې دغه مخ دا د اظهار د مافی الضمیر هغه ځای دی چې سړی په زړه کې خوشحاله دی د مخ نه د هغې اظهار کیږي په زړه کې دی غصه دی د هغې نه اظهار کیږي دی خفه دی د هغې اظهار کیږي دا په ژبه باندې دی لګی دغه الله پاک دا خوله په دې مخ کې پیدا کړې ده هغه چې کوم د ده په ضمیر زړه کې دی د هغې اظهار په دغې کیږي نو الله پاک وایي چې چا تابعدار کو وجهه مطلب ځان خپل وهو محسن او دی محسن معنا موحد و محسن معنا موحد احسان نیکی ته وایي او د ټولو نه غټه نیکي د توحید عقیده ده چې الله سره یې ومني فله اجره د دپاره بدله ده د عند ربه په نزد د رب ده ولا خوف علیهم نه به ویره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن وي الله پاک وایي چې ذاتي یره او د دې د متعلقینو متعلق یره به الله پاک د دې ختمه کي ځکه چې د ده سره کم خلک متعلق وي او هغه موحدین وي او د خپل انجام نه خبر شو چې زما انجام ښه دی او ملګري د ده رشته دار د کور خلک هغه موحدین دي دا باره کې به بېغمه شي چې بس هغې انجام به هم ښي ځکه توحید نتیجه ما ته معلومه شوه وقالت اليهود ویل یهودیانو لیست النصارى نه دي عیسایان علی شیء پس څیز باندې نه الله پاک په دې آیتونو کې مسلمانانو ته تسلي ورکوي چې دا کافران دی خو ستاسو په مقابله کې یو دي او دا کوشش دی چې مسلمانانو ته څه تکلیف ورسوي مسلمانان ناکام کی مسلمانانو ته داسې مشکلات پیدا کی نو الله پاک وایي په دې باندې تاسو زړه مه خورئ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتا تاسو د دې باره کې دا خیال دی چې ګنې دا یو جماعت دی یو ټولګی دی دی ستاسو خلاف یو شوي دي خو حقیقت کې د دې زړونه یو بل سره پراګنده دي د یو بل دی خلاف دي چې کله ورته موقع میلاو شو په یو بل هم راږدي موقع ته میلاو شو انو دی په یو بل هم راږدي خو دی یو بل سره دا غوږونه نږدې کړي دي چې د ټولو مشترکه دشمن خو مسلمان دی اول په شریکه دا مسلمان ناکامه کوو او نو خپل منځ کې به بیا ګورو خیر دی حالانکه مسلمان له دغه سوچ پکارو چې مسلمانانو خپل منځ کې غوږونه نږدې کړي وي او دا ویلي وي چې دا کافران ټول په شریکه زموږ دشمنان دي راځئ چې مونږ ټول یو شو نو چې دی راته اړو پورته نشي کته 10 زمانه تېره شوې ده د مسلمانانو چې مسلمانان په اتفاقو
نو کافرانو دا کوشش نشو کوله چې هغې د مسلمانانو ته څه نقصان ورسوي یا د هغې خلاف څه سازش وکړي، خو بیا په خپلو صفونو کې منافقان پیدا شو، سازشیان پیدا شو، د هغې وجه نه قوت د مسلمانانو تقسیم شو. نو الله پاک وایي چې یهودیان عیسایان نه مني، عیسایان یهودیان نه مني. نو علی شیء کې مراد دی علی دین قویم. وقالت اليهود واليهوديان ليست النصارى ندي عیسایان علی شیء علی دین قویم، پس مضبوط دین باندې، په بهتر دین باندې، دوی سره دین نشته. نو دا خبره د دې غلطه ده، ځکه عیسایانو ته هم الله پاک پیغمبر را لېږلی، هم ورته کتاب را لېږلی دی، نو خو صحیح دین دی د هغوی سره او صحیح کتاب ور سره دی، او دوی په هغې باندې الزام لګوي چې دوی سره دین نشته. وقالت النصارى او ویل عیسایانو لیست اليهود ندی یهودیان علی شیء پس دین باندې، دوی سره څه بهتر دین نشته. نو د دې خبره هم غلطه ده. یهودیانو ته هم عیسی الله پاک موسی علیه السلام را لېږلی دی او ورسره کتاب تورات هم ورکړی دی، دوی هسې هغې باندې الزام لګوي. وهم یتلون الکتاب، او حال دا دی چې دوی لولي کتاب. نو که یهودیان تورات لولي نو تورات کې وضاحت سره دا خبره موجوده وه چې مستقبل کې به نور پیغمبران هم راځي او دغه شانې کتابونه به هم راځي، تاسو په هغې ایمان هم راوړئ، د هغې به تعاون کوئ، هغې سره به امداد کوئ. دا الله پاک باقاعده دین تورات کې وعدې اخیستې دی. دغه شان انجیل کې هم الله پاک دغه خبره عیسایانو ته ذکر کړې وه چې دې نه مخکې کوم کتابونه راغلي دي هغه به هم منئ، او آینده که بل کتاب او پیغمبر راځي هغې باندې هم ایمان راوړئ. نو د دواړو خبره غلطه ده چې دوی سره دین نشته، دوی سره نشته. او نو دا یهودیانو عیسایانو خو یو بل ته دغه نسبتونه کول، او نو د مکې کافران یا د مدینې منورې مشرکان هغوی به مسلمانانو ته نسبت کوي، دوی سره هم دین نشته، دوی دین پرېښودی دی. د مشرکانو چې کومه عقیده وه او مسلمانانو هغه پرېښوده، نبي علیه السلام د هغې خلاف تبلیغ شروع کړو، نو بس دین د هغې په شان خبرې شروع کړي. ان هغه پښتو کې خلک وایي که نه، وایي ګډوم چیچل شروع کړو، یا وایي اسونو ته یې نارونه واله نو چندخانو خپې اوچتې کړې چې مونږ ته مو ووایه. نو دا کافرانو سره ځان له اډو سوونه خپل رسمونه رواجونه جوړ کړي، د شرکي عقاید جوړ کړي، او مسلمانانو ته وایي دې سره دین نشته. نو بهترین دین خو مسلمانانو سره دی. کذالک قال الذین، دغه رنګې وایي هغه کسان یا ویل هغه کسانو لا یعلمون چې نه پوهېږي، امیان خلک د اډو سره ټکي نه خبر نه دي. او نو د مکې معظمې دغه حالت و چې هغې کې یو طرف ته داسې فی البدیع شاعران موجودو چې هغې له لیکل نه ورتله او شاعري به یې کوله، لیکل وله نه ورتله، خو عربۍ ژبه کې به شاعري کوله. انه که چا به ورته وي چې دا کم شعر دی وي دا راله لږ ولیکه، نو هغه به لیکل میکل پکې نشته، په یاد و یادوي جو یاد که. زموږ کلي کې یو مشر سړی و، بې تعلیمه سړی و، او موږ ورسره پیاز ویستل یو ځای کې، پیاز هم ورسره ایستل په اشر باندې. نو هغه ته به هغه کشرانو به ورته وي، هغه نوم یې ځکه نه ویم چې بیا نو وی بیا کاکا د پیاز په دې غوټه پسې خو څه ووایه. انا به فلبدي شروع وکړه، پیاز په غوټه پسې به شعرونه شروع کړه. انا بیا به ورته په هغه هلکانو کې څوک یاد کړه چې په دې هلک پسې څه ووایه، نو هغه به ورته لږ ما ته وګوره، چې هغه به ورته داسې وکتل، نښې نښانې به هغه معلومې کړې. نو بس لږ ساعت پس به پای پسې هم شروع وکړه فلبدي. نو تعلیم یې نه و کړی، خپل نوم یې هم نه شو لیکلی. نو داسې صلاحیتونه ځینې کسانو ته الله پاک ورکړي. نو د مکې کافرانو کې هم داسې خلک وو چېرته خال خلک به وو چې هغې له به لیکل لوستل ورتله. او نو دغه امیان خلک وو، اډو د څه نه خبر نه وو، هغې هم بیا خبرې شروع کړي، وی مسلمانانو سره دین نشته. کذالک قال الذین، دغه رنګې وایه کسانو لا یعلمون چې نه پوهېدل، مثل قولهم په شان د خبرې د دوی یهودیانو عیسایانو په شانې خبرې مسلمانانو باره کې شروع کړي. فالله یحکم بینهم، الله فیصله وکړي د دوی منځ کې یوم القیامت، پر ورځ د قیامت، فیما کانوا فیه یختلفون، په هغه څه کې چې دوی پکې اختلاف کوو. نو الله پاک وایي چې دا دوی کم نسبت مسلمانانو ته کوي، آیا یهودیان عیسایانو ته، عیسایان یهودیانو ته نسبت کوي، نو الله به د دې فیصله وکړي چې یهودیانو عیسایانو سره دین شته، عیسایانو یهودیانو سره دین شته، کافرانو د دې مسلمانانو سره دین شته. خو دا ټول دینونه چې مخکې کم تیر شوي دي هغه منسوخ دي د مسلمانانو ته راغلي دین باندې، د قرآن مجید او د نبی علیه الصلاة والسلام په نبوت باندې دغه ټول مخکینۍ خبرې ختمې شوي دي. او تاسو دا چې مسلمانانو ته کم نسبت کوئ دا نسبت مو غلط دی، مسلمانانو سره صحیح دین موجود دی. بله ورځ پکې یو کس تجویز ورکړو چې د سوالونو جوابونو دپاره پکې څه ټیم وباسه. نو ما پرون خبره وکړه، هسې نه هغه مرض په چا کې ولګي. ګورئ خیال کوئ،
د ضرورت مسله د هغې تپوس کوئ او نو داسې به وکړو د خیره چې د پیر په ورځ باندې د آخري 10 منټه سبق به نور کلني په نسبت باندې 10 منټه کم وایو او نو دغه 10 منټه به د سوال جواب دپاره شیخ جمال حسین چې 10 منټه پوره کېدل بیا به بس کوو ځکه د فرض که سوالونه خو نه پوره کېږي هغه نه ختمېږي ځکه خو پکې هغه ته نوم واغستو الله دې مهرباني وکړي تاسو که په الحال ذهن کې خبره وي دا سبق دوباره وایي هغه به تپوس وکوي واقیموا الصلاة تاسو قائم کئ منځ واتو الزکات ورکوئ زکات وما تقدموا لانفسکم هغه چې تاسو مخکې لېږلي ځانونو لپاره من خیر څه د نیکۍ عمل تجدوه هغه به ومومئ عند الله د الله سره ان الله یقینا الله پاک بما تعملون بصیر په هڅه باندې تاسو عمل کوئ لیدونکی دی وقالو ویل دي لن يدخل الجنة هرگز به نه داخلېږي جنت ته الا من مګر هغه سړی کان هودن چې هغه یهودي وي دا خبره د یهودیانو وه او نصارا یا عیسائی وي نو دقه شان خبره عیسایان هم کوله تلک امانیهم دا د دې ارمانونه دي قلت ورته ووایه هاتو برهانکم راوړئ دلیل خپل په دې خپله خبره ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني یئ بلا او زی به جنت ته من هغه څوک اسلم وجهه چې تابعدار یې کو ځان خپل لله الله پاک ته وهو محسن او دی موحد و فله اجره انو د دپاره بدله د عند ربه پنځ د رب د ولا خوف علیهم نه به یره په دې باندې ولا هم یحزنون نه به دې غمجن وي وقالت اليهود ویل یهودیانو لیست النصارى نه د عیسایان علی شیء پس دین باندې وقالت النصارى او ویل عیسایانو لیست اليهود نه د یهودیان علی شیء پس دین باندې وهم یتلون الكتاب او حال دار چې دی لولي کتاب كذلك قال الذين دغرنګ ویل هغه کسانو لا يعلمون چې نه پوهېدل مثل قولهم په شان د خبرې د دوی فالله يحكم بينهم الله پاک به فیصلو کې د دوی منځ کې یوم القیامت پر ورځ د قیامت فيما كانوا پاس کې چې ودي فيه پای کې اختلافون اختلاف کوونکي اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم